بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. تاسو ته پرون وضاحت شوی چې دا نوې نسل نوجوان نسل به د الحاد نه موږ څنګه بچ کوو. د هغې موږ لس وضاحتونه کړي وو، لس وجې موږ ذکر کړي وي. مولوي صاحبانو به درته یاد دي د ماشومانانو دیني تربیت پکار دی. دغه شانته کې د ګران او قیمتي فیس والا سکول هم په دې باندې اثر کوي. نو د سکول په انتخاب کې د اولاد دا کوي لکه موږ دا الحاد چې په پاکستان کې خورېږي، د مسلمانانو ملکونو کې خورېږي، نو دا د دې کالجونو یونیورسټیانو په وجه خورېږي. زمونږ بچي ولې ملحدین شي؟ دا څه یورپ ته خو نه ځي چلته مول، دا خو دلته د مسلمان په خاوره پراته دي. قال الله قال الرسول ویل کېږي، دلته د مسلمان معاشره د دې کې د باوجود دوی دهرن کېږي. نو پته ولګي چې په تعلیمي ادارو کې داسې خلک دي، ټول نه، بعضې خلک داسې دي چې د الحاد ته څه کوي، لار اوارې او د مسلمانانو ذهنونه خرابوي. او دا ټولو نه خطرناکه فتنه ده، خطرناکه فتنه ده. ولې چې مسلمان پاتې نه شو، خو بیا خبره ختمه شو. مولوي صاحبانو علماء کرام مجلسونو ته تک پکار دي. دغه شانته کې موږ وضاحت کړو. او څومره سوشل میډیا نه خپل بچي څه کوي، بچ ساتي، سوشل میډیا الحاد خوري، مختلف وضاحتونه موږ کړو. موږ به وایو نن زموږ د نن درس عنوان دی چې جدید مغربي فکر او فلسفه دا څونه خطرناکه ده. د دې خطرناکوالی به موږ انشاءالله بیانو. نهه وجې موږ ذکر کړي دي مولوي صاحبانو، ځکه چې څونه فتنې راغلي دي مولوي صاحبانو، دا د مذهب ختمولو پسې راغلي وي. څه وي؟ دا دونه خطرناکه فتنه، دا مذهب نه ختموي، مذهب د لسه کی ناکاره کی. مذهب به موجود وي، خو مذهب چې کوم د مذهب چې کوم هغه مقصد دی هغه نافذ کولو د دوی نه پرېږدي. او تاسو نه زده کوئ. یا مولوي صاحبانو جدید مغربي فکر او فلسفه څونه خطرناکه دی؟ عبارت شروع کړه. هغه کوم وجوهات دي چې د هغې په ذریعه جدید مغربي فکر او فلسفه خطرناکه شوې ده. مختلفو وجوهاتو په بنا جدید مغربي فکر او فلسفه د ټولو یا مولوي صاحبانو اوله وجه چې دا کوم چې دا جدید مغربي فکر او فلسفه دا خطرناکه، دا یو ضابطه د حیات ګرځېدلې ده. ګور یو اسلام هم ضابطه د حیات دی. دغه شانته کې دا مغربي فکر او فلسفه هم یو نظام د حیات لري، د ژوند د تیرولو د جماعت نواله تر د وزارت پورې دوی څه اصول مقرر کړي دي. ستا د هر څه دپاره څنګه چې د اسلام قوانین نافذ دي که نه، اوبه کې 5 سنت دي که نه دي، په خلاص به کې، په ناسته به کې، ګورې به ورته، په 3 ساګانو به کې. الحمدلله زمونږ دین کامل دی مولوي صاحبانو. بسم الله به وي. دغه شانته کې چې وده کېږي په کوم اړخ به وده کېږي، چې پاسېږي په کوم اړخ به، دا زمونږ الحمدلله د بیت الله نه واله بیت الخلا پورې ټول زمونږ ډیټا محفوظ ده. داسې دوی هم درته دغه نظریه د حیات پیش کړې ده. نو دا یو نظریه د حیات ګرځېدلې مولوي صاحبانو. عبارت و اوله وجه جدید مغربي فکر او فلسفه یو مکمل ضابطه حیات ده. جدید مغربي فکر او فلسفه یو مکمل ضابطه حیات ده. د قدیم یا مولوي صاحبانو قدیم چې کوم یوناني فلسفه وه غیر مربوطه وه مولوي صاحبانو. دلته دغه نه غلطي شوې ده. قدیم دی دا قدیم یوناني فلسفه چې وه غیر مربوطه وه، په هغې کې خو د الهیاتو متعلق فلاسفو خپل رای ورکړې وه. د هغې یو څه شاخونه وو، د هغوی شاخونه دا و چې هغوی کې ماده چا قدیمه ګڼله، چا به ویل چې د مادې دپاره مولوي صاحبانو ما په همدې کتاب کې وروسته وضاحت شوی دی. چا به ویل چې د مادې دپاره د کائنات دپاره اور دی، اوبه عناصر 4 چې دي، چا به ویل چې دا دي، چا به ویل چې اوبه دي د کائنات دغه څه شی دی بنیاد، دا اوبه دي، دی به د اوبو ته به د خدای درجه ورکوله، چا به اور ته. دغه شانته کې ارسطو چې پکې نظریه پیش کړه چې ماده قدیم ده، د قدیم زمانې نه روان ده، خو قدیمي زماني به دی ویلي. هغې ویلې قدیمي زماني دپاره به هغه دلیل پیش کو چې په ماده باندې حدوث راځي، حادثوالی راځي، ماده یو جسم ختم شي بل جسم اختیار شي. نو دا خو حادثوالی د دې دلیل دی چې دا په خپل وجود کې علت ته محتاجه ده. هغه به هم خدای منلو. نو مولوي صاحبانو چې کومه قدیم دغه فلسفه وه غیر مربوط وه، څه وه؟ او دا یو مربوط شکل کې موجود ده مولوي صاحبانو.
د قدیم یونانی فلسفه چې و غیر مربوط وه په هغې کې خود د خود الهیاتو متعلق فلاسفه خپله رایه ورکړې وه یا څه شاخونه وو چې د هغې نه به یې بحث کولو مګر جدید فکر فلسفه یو جدید نظام حیات دی دا د هغه انسان دپاره تشکیل شوې ده چې کوم بالاتر هستي نه منکر مولوي صاحبانو دا د چا دپاره تشکیل شوې ده دوی وایي د سره په تا باندې څوک نشته دی بالاتره هستي چې تا نه څه وکړي د خیر او د شر تپوس وکړي چې دا خیر او دا شر دی مولوي صاحبانو نه کوم مذهب مني نه مابعد طبیعت څیزونه مني دیو هر طرح آزاد تصور کوي اوس دا مغربي فلسفه چې دا د انسان د ذاتي زندګۍ نه واخله زندګي د کور نه واخله د بازار پورې معاشرې نه واخله ریاست ته پورې د ژوند د ټولو شعبجاتو په باره هدایت ورکوي یو منټ صبر ورکوي که نه ورکوي دا کومه فلسفه وایي چې تاسو به څه وکئ مذهب ځان سره جومات کې وساتئ مذهب به انفرادي ژوند کې ساتئ اسمبلی ته به نه راولئ اجتماعي معاملات ته به نه راولئ دا کومې فلسفې نظریه ده شابه سیکولر نظریه ده فصل الدین یعنی دولتي څه وکړه مذهب به ځان سره په انفرادي معامله کې ساتي تاسو خو دا فلسفې ویلې دي که نه مخکې ورپسې لږ کتابونه ګورئ مولوي صاحبانو دا فکر مکمل طور اسلام سره متصادم دی د هر یو جز د اسلام سره متصادم دی مولوي صاحبانو دی ځکه اسلام هم یو مکمل نظام حیات دی دلته یو څو افکارو مسله نه ده دلته د یو نظام حیات د بل نظام حیات سره تصادم دی د آزاد انسان مقابله د هغه انسان سره ده چې د رڼا د وحي په رڼا کې ژوند تېر یو آزاد انسان دی څه دی چې زه نه پلار منم نه مور منم نه خدای منم نه رسول منم بس صرف خپل خواهش پوره کوم د پوسټ ماډرنزم څه نظریه ده دی وایي چې څونه فلسفه دا له 2000 نه وروسته شروع شوې ده دی وایي چې د مذهب هم څه اصول دي او د دې فلسفو هم څه اصول دي څه چې د خوښه وي هغه کوه د پوسټ ماډرنزم دا نظریه ده جدیدیت دا نظریه د ماډرنزم نظریه د 19مې صدۍ نه چې شروع شوي اوسه پورې د 2000 پورې چې دا وه د چې دا څونه فلسفې راغلي دا په دې جدیدیت کې راغلي په دې ماډرنزم کې دا راغلي مولوي صاحبانو نو دلته د څو افکارو خبره نه ده یو نظام د حیات د بل نظام حیات سره څه شی دی دا مغربي فلسفه چې ده دا د نظام د حیات سره څه شی ده په ټکر کې د مولوي صاحبانو نو ډېر غټ هغه بنیادي اختلاف د دوی دا دی یو نظام د حیات د بل سره په ټکراو کې د مولوي صاحبانو اوله وجه دا شوله چې دا مکمل ضابطه د حیات ده او د دې څه شی دی د اسلام د هر یو جز سره اختلاف دی مولوي صاحبانو دویمه وجه د جدید مغربي فکر او فلسفي دایره وسیع ده د جدید مغربي فکر او فلسفي دایره وسیع ده کوم چې قدیم یونانی فلسفه وا هغه چې اسلامي معاشرې ته راغله نو صرف محدود ځایونو کې وا مولوي صاحبانو کومه چې قدیم منطق چې کله معقولات چې کله زمونږ عربی ژبې ته ترجمه شو نو دنه څوک متاثره شو صرف اهل علم ته متاثر د یونان فلسفه عربی ژبې ته را منتقل شو نو دنه صرف څوک مدارس والا متاثر شو لیکن دا فلسفه چې دا په بازار کې موجود ده دا په ارض کې موجود ده اسمبلی کې موجود ده او در دې پورې چې اوس را روان دي ستا علماء پیدا کړي دي او دا څه شی کوي د علماو ذهن کې دا چې دا ډېره ښه فلسفه ده او د دې بعضې داسې علما به تا ته پیدا کېږي ستا په مسلمان وطن کې دا به د دې مغربي فلسفې طرفدار او د سپورټ به کې دله به دلایل بیانوي مولوي صاحبانو نو صرف محدود ځایونو کې وا مدارس او علمي مراکزو کې وا او د دې سره چې کوم وابسته افراد د هغې سره یې تعلق و دا جدید فکر فلسفه د عالمګیر فلسفه پوه شوئ که نه دا فلسفه چې ده دا یو عالمګیره فلسفه ده هر سړی ته متاثره دی د هر شعبه حیات د خلکو سره یې وابسته ده او د هرې شعبې خلک ترې متاثره دي که هغوی فلسفه وایي او که نه وایي که دا فلسفه پیژني او که نه پیژني ځکه د مغربي میډیا ډېره منظم طریقې او شکل سره په ټوله دنیا کې یا مولوي صاحبانو دی خوره کړې په ډېره منظم انداز سره دی په څه سره خوره کړې مولوي صاحبانو د فلمونو په ذریعه ډاکومنټري دي ټاک شوز دي د دې په ذریعه څه کېږي دا د مسلمانانو معاشره کې دا خوروي د فلمونو په ذریعه ډاکومنټریانو په ذریعه په شکل کې ټاک شو په ذریعه د اخباراتو په ذریعه د رسایل او کتابونو په ذریعه په ټوله دنیا کې خوره کړه او نن سبا د انټرنیټ د دور دی د سوشل میډیا په ذریعه سره نو دا فکر د قدیم فکر نه زیات متاثر کن او زهریله دی ځکه قدیم فکر صرف اهل علم پورې محدود و هغې عقاید یې خراب کړي وو لکه معتزله او نور او داسې نور کوم چې دغه مولوي صاحبانو کومې خوارجو دغه شانته کې جبریه او قدریه دا چې را پیدا شو خو دوی په بنیاد ځان له پیسې غوښتو
قرآن او حدیث نه انکار نه کړي قرآن او حدیث نه به ځان له دلایل ویل خو غلط استدلال به کو دا د څه شي د مقولات په جمانه دغه شی دا فتنه چې دنو دنه وسر سره متاثر دي هر سړی به فاسیږي په اسلام په اعتراض کوي تا بوځتا نه خپويګم څونه چې سیکولر خلک دي دا چې تاسو سره مخامخ شي دا وایي ځتا نه اسلام باندې خپويګم و اسلام د ځان سره کې د مور ټول تر سره په 10 نه پويږي تر ازه ځان ته پوس کوم 10 کې 100 پرز دي ترته بیان کی راځه په موږ کې 100 پرز دي اوس به زمنګ د اسلام اصول منګ له دین په عقل لاغله په نقل نو چې په نقل لاغله دي نو اوس په دې کې عقل تسره لپاره استعماله په عقل منګه ډیر شي زوره زمنګ په عقل کې نه راځي چې په عقل کې زمنګ نه راځي او ته اوس په دې کې دا ناقص عقل استعماله غتل تاسو کېږي ځانم خرابې او عوام خرابې نو مولوی زبانو دویمه وجه چې وا نو داسې شي د مولوی زبانو دا د دایره ډیره وسیع د مولوی زبانو پوه شولې اول چې کوم قدیم فلسفه ور هغه محدود زینو پورې خاص وا او دا چې د مولوی زبانو د نه هر سره متاثر درې موجه چې د مولوی زبانو د نرسته مادي قوتونه دي څه دي مادي قوتونه وسایل موجود دي مولوی زبانو درې موجه د مغربي فکر او فلسفې نه رسو مادي قوتونه او وسایل موجود دي د مغربي فکر او فلسفې نه رسو مادي قوتونه او وسایل موجود دي قدیم یونانی فلسفه چې کله ترجمه شو او د مسلمانانو په معاشره کې داخل شو نو هغه وخت مسلمانان غالب وو هغه فلسفي والا خو یا خو معدوم یا که موجود خو هغه مغلوب او اصول داري چې غالب د مغلوب سیز خپل کړي نو دومره یا مولوی صاحبانو د دې مطلب دا دی دلته مادي وسایل د مغربي فکر فلسفه نه رسته دي زمنګ کله چې معقولات منطق زمنګه معاشره تر لواغه وخت من غالبو کنو من غالبو کله دایا ساته د دنیا اصولم دي کله چې غالب قوم د بلچا اصول خپل کې داته نه متاثر کیږي او کله چې مغلوب قوم د بلچا اصول د کې بیا د دوی سکه متاثر کیږي او داغه نقل کوي بیا لکه زمنګه مشران بچ کله دل اومدي یورپ ملکونو دورې به کول دی په خپل لباس کتل په خپل پټکی او په خپل جامو جا کم زمنګ ثقافت د دا به ځان سره وړلو هغه به سخت په دې دباویدل اوس تکي د هغه کده لسو رپورټ یې چولي زمنګ دلته د زناور ورته خو سوټ بوټ کی خو سوټ بوټ کی خو غلام ګوري غلام په نظر ورته ګوري د سره دونه اهمیت مرتنه ورکي چې ورشي بربند تعالی شي اکثریت په ایرپورټونو تخلید د بیزتۍ د لپاره ورته چې تا مولوی صاحبانو نو دین روسته دا وسایل موجود دي مولوی صاحبانو او هغه وخت چې منګه وکړه غالبو منګه د مغربي دغه د یونانی دغه نه منګ سره شو متاثر نه شو هغه وخت منګ غالبو مولوی صاحبانو عبارت یو او کله چې مغلوب قوت د غالب سیس خپل کړي شاباس زیات نه متاثر کیږي نو دا چې مغربي فکر او فلسفه دا نو دا د هغه ځای نه پیدا شوی دا چې مغرب په هر لحاظ سره طاقتور یا مولوی صاحبانو اوس د دنیا په لحاظ سره طاقتور دی څنګه طاقتور دی اتحاد دی پکې نور پکې سم نشته آی قوانین د اسلام باندې عمل کوي یوکرین باندې چې کله روس حمله وکړه دا اوس 2 کال شو کنه ټول یوکرین عوام ماجر شو ټول ویش ملکونه دي ټول ورته نېشنلټي ورکړه ار یو له تنخواه ملاوي کور مولا ورکويس نن موتا سي موتا ته خو ګنده تارونه لګول مسلمانان یو بل سره تجارت نه کوي په قومونو باندې تقسیم کړو موتا ته وی چې ته د بل مسلمان ور سره سپورټ نه کې بل مسلمان به بس شټکه د کنزل نه ورته لاندې بل خبر نه کې د قوم په نوم او د مختلفو نمونو په ذریعہ سره مولوی صاحبانو او هغه یې سکی خپل کې اتحاد جوړ کړی دی وروره پورا ملک ورغه ماجر شو ته پته ولګي چې یوکرین ولا راغله پاکستان ته پناه غستی جبل ملک ته خپل په یورپ باندې ونه نو د ټولو تقسیم کړو موږ مسلمانان چې بل تلاس ورواچو سره د ټمبه منګولي ناکامي یو اسرائیل نشو سمبالولې لسته کروڑه خلک دي ولا دا په خبر ولا کاپی ده په خبر ده ولې سده موږ به ایمان شوی موږ به اتفاق یو موږ کې شي د مولوی صاحبانو الله دې معفو کی ولا مولوی صاحبانو نو موږ اوس دا غوي نه سيو په داغه کې کمزوري دي نه یو ولا خډیرو نبی له سلام حدیث مبارک دی اخر زمانہ بشیدا کافر په ودا ستا سو باندې را غونډيږي لکه خلک جا وږي وي په هغه ماته روټي ورزي نو صحابه به ډېر افسوس وکړي چې موږ به بیا ډېر کمی وای نه تاسو بس زیات تاسو سیلاب د زګ نه بم زیات تاسو تاسو په ځل کې باغ ایمان پاتې نشي انو ناغه وجه ده الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي الله دې بیا غزوانان پیدا کیږي موږ باندې یو الله زموږ په ژوند کې د اسلام دا بهار راولي چې موږ د اسلام بهاروي نو موږ دې او کم ځکه چې ورپسې مسلمان ناپاسيږي نو بیا سي شي والله کدا کافر بیا موږ نه یو ځکه سر اوچت کې مولوی صاحبانو
مغرب په هر لحاظ سره طاقتور دی دنیا په لحاظ سره د دې نه وروسته د مغرب مادي قوتونه دي چې دا خوروي چې هغه یا مولوي صاحبانو دا ګوره د فلسفې دپاره ګوره د نه وروسته دا ټوله سرمایه استعمالیږي دا یوازې یو فلسفه نه ده د دې د خورولو دپاره د یورپ ټوله سرمایه استعمالیږي څه کوه چې ته دا مغربي فلسفه په مسلمانانو کې خوره کوه مسلمانان ښه بېغمه وده دي رونه چې بس نو داسې نه ده پکار د دې مخنیوی پکار دی خو هغه تاسو کالج د بچو دغه به څوک دته به جبرائیل علیه السلام راځي دله به دین ښیي که نه تا او ما صرف بس د یو څو مسایلو پورې ځان محدود کړی دی او دا سوچ دې دونه ځان ته وړوکی کړی دی چې د دې یو څو مسلو نه به بار نه وځم د دې د څو فیصده زموږ بچي په دې کالجونو یونیورسټیانو کې سبق وایي 95 کزه 90 کزه یار 90% نسل تا پردو پر سپارلی دی ولې دې سپارلی دی مولوی صاحب تا ته زه وایم تا دا 90% نسل پردو ته سپارلی دی پردي پرورش کوي پروفیسران دي هغه خلک دي چې د اسلام نه خلاف دي دله دا کې او تسي تر دا مغربي فلسفه باندې ځان نه پوهي او دې له جواب نه ورکوي دا ګوره ضرورت دی که څوک یې مني او که څوک یې نه مني نور په ګوته نه پټېږي ته ټیک ده چې د مسلمان د بچو چې دلته دا داسې تاسو موږ ستاسو د عقایدو د څه شی د عقایدو د نظریاتو د حفاظت دپاره تاسو دلته راغلی یاستئ که نه زه خو ستا ما سره غم شته ما سره د کالج د بچي غم هم پکار دی هم د مسلمان بچی دی که نه نو دا به څوک زده کوي دا یوازې د یو سړي کار نه دا د جماعت کار دی دا به مشترکت او دې ته توجه ورکول کېږي هله به دا کار مخکې ځي او که زه هم چې زه بس په دې غوږې واورم او په دې وځو بس پلانکېسټ نو په دې چې نه کېږي دا ګوره یو ډېره خطرناکه فتنه ده او دا فتنه چې ده د ټولو نه خطرناکه ده او د دې مخنیوی هم د ټولو نه زیات څومره چې فتنه خطرناکه دی دپاره څه شي قرباني به زیاته ورکړي او د دپاره به توجه هم ډېره ورکړي مولوي صاحبانو پوه شوئ نو مولوي صاحبانو دا درې موجه څلورمه وجه دا ده چې د مغربي فلسفې شعائر او اصطلاحات چې دا ډېر ښایسته دي یا ازادي ده مساوات او ترقي ده په دې نومونو باندې څه کوي خلک دوکه کوي هلکه د ازادۍ نه وروسته څه مقصد دی مساواتو نه څه مقصد دی ستا د دغه ترقۍ نه څه مقصد دی د هغې ټول وضاحتونه ورته ته به څه کوې د اسلام معلومات به د اسلام نه به خبرې او د هغوی د فلسفې نه به خبرې هغه له به جوابات ورکړي مولوي صاحبانو د جدید مغربي فلسفي هغه شعائر او اصطلاحات دي کوم چې دوی د عوامو د دوکه کولو دپاره استعمالوي جدید مغربي فلسفې ښایسته اوازونه اوچت کړي دي چې هر انسان ته ازادي ورکړئ مساوات پکار دي ترقي یافته کېدل روشن خیالي انساني حقوق داسې نور الفاظ په معاشره کې خواره کړي دي او دا په ټوله دنیا کې خواره مولوي صاحبانو په دې طریقې سره د څه کوي دا خوروي پنځمه وجه به انشاءالله سبا او واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دغه نو